أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون سورة جاثیہ و آخری رکو دا مخی آیتونو کی مسئلہ دا توحید و بیا مشرکانو تا زجرو آغا خلقو تم چاچه داوی چی دا سچی کئی خدا زمانہ کئی دارنگی دا دی دا علم د نشوالی تذکره اکڑا دلیل و سر نشتی بیا تخویف و پا قیامت سرا اس دیزینا بیا مسئلہ دا توحید دا اور پسی تخویف دے بیا زجرون دی بیا مسئلہ دا توحید ذکر کئی دا قیامت حالم دا دی ذکر کئی دا دی سبب دا عذابم ذکر کئی آخر کے بیا تخویف بے اخروی ذکر کئی او مسئلہ دا توحید بئی او پدے بانے صورت بختمی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص دا اللہ پا اختیار کی جب شاہد آسمان و دزم کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ پاورس چی قیامت بقائم شی يَوْمَئِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ پا دو وقت کے بعد تاوانیان شی باطل پرس پا دغا ورز پا دغا وقت بادشاہی دا اللہ دا دبل چاند دا دنیا کی مواخرت کے اختیارات بدبل چبیان چلی گی کلچ قیامت بقائم شی نو پا دغا ورز باندے وا کم چے نیکان دی اغیب کامیاب شی کم چے کافر دی مشرک دی ناغبا پا خسران کی پریوزی نو پا دا ورز باندے داغی خسران داغی خسارہ دا بخکارشی ویوم تقوم الساعتو اپا ورز چی قیامت بقائم شی نو یوم یزی یخسر المبتلون پا دا ورز باندے تاوانیان بشی باطل پرس وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ او اینی بطو ہر یوی ڈلی لرا جاسیہ پڑ مخی پراتو یا جاسیہ پخپلو زنگونانو بانی ناس زنگونانو بانی بناسی کلک بکی ناستے نشی کل سختی وقت دے او کل داسی رشت دے گانا دا ہر یو امت کل امت تدعا الى کتابها رابل لکی گی بہر یو ڈلا خپل اعمال نامیتا عقیدے خلقی دیوے کیٹی گرئی نو دا طول یو ڈلا دا با یو سے راو گواری اغیل با داغی اعمال نامی ورکرشی او دیو زا جہنم تے غرزوئی دغسی مومنانم دی آگی کم بعضی خلق اعلیٰ درجی والا بئی بعضی بلان دی ناغی لبم آمال نام ورکرشی و زی جنت تا نو کل امتین تدعا الى کتابها ہر یا ڈلا رب لیکی گی باقبل آمال نامیتا الى کتابها اقبل حساب کتاب تا
رابلل کیږي به هر یو ډله هر یو تن الیوم تجزونا ویل کیږي بوتا چې نن ورځې بدله درکول کیږي تاسو له ما کنتم تعملون هغه چې تاسو کوم عمل نه کول دنیا کې چې یو څه کول نن به د هغې بدله میلاویږي ښه یو کړلی دنیا کې جو ښه بدله به میلاویږي بد یو کړلی د هغې بده بدله به سزا به میلاویږي هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا کتاب دې زمونږه دا عملنامه ده زمونږ د طرف نه دا ستاسو هغه عملنامه ده موږ سره وه موږ ینطق علیکم بالحق چې خبرې به کوي تاسو سره په حق باندې انا کنا نستنسخ یقینا موږ به لیکل ما کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کوو تاسو چې بس کول هغه ټول هر څه به دې کې لیکلی کېدو الله وایي دا زموږ سره ستاسو عملنامه ده دا به خبرې کوي په تاسو باندې په رښتیا څه چې دي هغه ټول حل به دا ووایي څه دي کړلي ښه دي کړلي که بد دي کړلي هغه ټول به دا وایي دا نه چې کتاب به خبرې کوي دا ویل کېږي دغسې الګه راځه وایي کم ستا چې کومه کاپي ده هغه به حل ووایي ستا چې کوم کتاب دی کتاب به حل ووایي نو حل دا نه چې هغه به وایي ته به یې وایې هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق دا کتاب دی زمونږه د طرف نه عملنامه ده چې ستاسو چې موږ سره وایي ینطق علیکم بالحق چې خبرې به کوي تاسو سره په رښتیا کم چې تاسو څه کړلي هغه به ته وښیي او که وایې نو الله قادر دی عملنامه ده هغه په خپله باندې گویا شي لګیایي لکه مخکې ویلو لاس به گویا شي لاس به خبرې کوي نو خپې به خبرې کوي غوږونه به خبرې کوي نو سرما خبرې کوي انا کنا نستنسخو یقینا منګه بلیکل ما کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل نه کول فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو هغه کسان چې ایمان راوړی او عمل صالح کړل فیدخلهم ربهم فی رحمته نو چې ایمان راوړی عمل صالح کړل نو داخل بکی دی لرا رب د دې په خپل رحمت کې خپل رحمت دې خپل مهربانی دا خپل جنت دې دې ته به داخل کی ذالک هو الفوز العظیم دا د مبین دا د کامیابی ښکارا کامیابی ده دوا واما الذین کفروا کسان چې کفر کړل فلم تکن آیاتی تتلا علیکم افلم تکن آیا نوې تاسو چې ولسته کېده آیاتونه په تاسو باندې فاستكبرتم نو تاسو تکبر کاو وکنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان کافران هغې ته وایي هغه تاسو ولې آیاتونه نو راغلي سو نو تاسو تکبر کړو که نه تاسو لویي کوله زما مقابله کې زما د کتاب مقابله کې زما د پیغمبر مقابله کې تاسو لویي کوله نه یو منله خبره وکنتم قوم مجرمین او وی تاسو قوم مجرمان وإذا قیل او کله چې ویلی شي ان وعد الله حق یقینا دا الله وعد رښتونی دا والساعة لا ریب فیها او قیامت شک نشته پای کې قلتم نو تاسو بداوي ما ندري مسا موږ ته پته نشته چې دا قیامت څنګه وي مسا چې دا قیامت بسي ان نظن الا ظنا موږ ګمان نه کوو مگر ګمان کول ظنا وای موږ ګمان نه کوو نو موږ چې ګمان یو کاو مگر ګمان ظنن حقیرا وي ګمان بالکل نه کمزور ہے ګمانو زمان وما نحن بمستيقنين نو نه منګه یقین کوونکی خدا ډیره ګرانه ده داخله چمړ شي کنه او دا زری شي اډو کې شي او وخت وریږي او دا وال وزي او دا وشي واغه وشي دا څنګه را پاسي بیا دا د خلکو خبري ان نظن الا ظن منګه ګمان نه کو مگر ګمان صرف تش ګمان دی
وما نحن بمستيقنين او نه موږ یقین کوونکی قیامت شته نه غوړی ښا دی بداوی قیامت نشته اسی دی لګیا دی وای زموږ ګمان کې معمولی ګمان کې خبره کې دی چې ته وشي څنګه به کیږي نه کیږي نور زینو کې الله بل شان جواب کړل سورۃ یاسین کې ویلو دا بسا څوک کوي هلته کې او طویل قل یحییها الذی دا هغه ذات به کوي چې اول پیر دی له حیات ورکړل اول پیر دی پیدا کړیو کنا وبدا لهم سیئات ما عملوا بد دا سوچ دی خلکو کم عمل کړلی کم اعمال کړلی کم عمل نه کړلی نو داغي هغه بد کړلی نو د هغه سزا بدله و تخکار شي بدا دغه بد اعمال بدی اووینی وحاق بهم راگیر بشي د دینه راگیر بکی دی لرا ما کانو بی استازیون سچ دی خلکو پوری مذاق کو مسخره کوله وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا وقیل او بویلشی نن رزی ننساکم منگا پریخو دی تاسو کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه څنګه چې پریخو دی و تاسو هیر کړي و تاسو هیر کړي و تاسو ملاقات د دې ورځ تاسو وما واکم النار او ټکان استاسو جهنم دی ور دی مالکم من ناصر نو استاس د پاره څوک مددگار قیامت پورز باندې وته ویل شي دی بچه غوباسي پر یادونه بکئی څوک بسکې څوک بسکې مخکې ویلو کله مالک ته وای یا مالکو اے مالکا ستا رب دې موږ باندې فیصله د مرګو کی اے مالکا د خپل رب نه سوال وکا چې هغه موږ باندې یو ورځ خاصانی راولي الله تبوي یا الله موږ د جهنم نو باسي وای با مختلف سوال ندی مختلف حالات تی یو تبوي بل تبوي دنیا کې نه د حالو کله به یو ته کله بل ته هر چا باندې د خیال براته نو وقیل اليوم ننساکم نو او به ویلې شینن ورځې پرې خو دې منګه تاسو دغه سي دې ګرځي الله کما نسیتم لکه څنګه چې هیر کړو تاسو ملاقات د دې ورځې تاسو وما واکم النار ټکان تاسو د پاره جهنم دې زئی جهنم تا وما لکم من ناصر نو تاسو پاره څوک مددگار ذالک بانکم اتخذتم آیات الله هزوا جهنم ته ولزی سبب د جهنم دتلو وای ذالک بانکم دادی وجنا چې تاسو نیولی آیاتونه د الله مذاق آیاتونه د الله پوری او مذاق کړو وغرتکم الحیات الدنیا او دوک کیا چولی وای تاسو ژوند دنیوي ژوند تاسو په دوک کې ارچول وای نو دا هغه دوکې د وجنا تاسو را لیدل تکي جهنم ته وځي کله نور اسباب ذکر کړي آیاتونو پورې چې مذاق کوي نو هم سړی کافر شي بل طرف ته شرک ده شرک د وجینا داخل به جهنم ته لاړ شي نو دې آیاتونو د الله پورې دی مذاق کړل توحید نه ده منلې تب وې چې مرګ ډوشته نه دیبګه سه همیشئ آیا واقع چالی کلا سړیو د لوی عمر سړیو او یو ځمکه اغستی وا د 300 کالو د پاره په اجاره باندې نال دغه بل سړي شو واوري د هغه پلان کې سره خدای اتیاو کالو سړی وې اتیا دریاتیا کالو او هغه 300 کالو د پاره زمګه په اجاره واغستا نو معلومیږي دا چې د سړي ته معلومات شوي چې هغه ملک الموت مړل
یو دې ځکه هغه ستې چې هغه مړ شو خبر خلاص شو بیا خو خلک نه مري اچا چې وسا ساونه اغستا هغه سره هغه ملک مړل نو داخله بوتل ژوندۍ پاتې کیږي اوس نو د ځکه دا 300 کال د پاره دغه غسته زموږ داخله کوم داسي دا مشرکان کافران هم داسي دی وای نه سره اړو څه خوشته نه دنیوي ژوند دی دوکه کې اچولې لګیا دی هر یو سره راترول کوي اته تاسو دنیا کې ستاسو دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دنیا کې استاد پار دادی چې تا د اوخړل عقل تا فاف نه تا او دې خړل نو پنا دکړه تاسو چې کوم شی اوخړې شو خبر خلاص شو داږي کا او لبستا فابلیتا او یا توا غستو چې واده غستو جزور دی کو دغه استعمال نه او یا تصدقتا فامزید او یا تا صدقه کړل نو ځان دې مخکې خو دې ځان دې مخکې لګل مخکې ځان له لګو ال دغه پکاري کی بیا دا درېستا معلوم ندي تا خړل تا اغستل تا صدقه کړل دغه استعمال دې نه علاوه او پر دې غټلې بتای او خرچ کې ویبل سزا به تعالی در کولې کیږي مزه و بل کوي دا دنیا ده دیو جن بازي نیکان خلق هغه د بازي خپل ایز چل کوم بچی دی اولاد ده الله بوله ورکی الله د رزق وعده الله غسیدا الا الله رزقها سمره چې زنده سر دی الله وی دل بزر رزق ورکوم د رزق وعده خو الله کړل وسیو زمونږه دا نور خلق دي عاملان خلق دي عامل وته وي ناس کوي ایو ته نسلی دراغه بیمال پیسې راکا وسکه په ویل په نشاخلم او ته سوال کې بیا دامو چې نشاخلم هغه وینا رښتیا خبره ته کوم کنه وی بولې پیسې دل کوم ډوډۍ نه وینا ډوډۍ نه خل ډوډۍ وعده کړل الله هغه نشیزو هغه وینا د ډوډۍ وعده الله کړل اره کوي ار څنګه چې راکې خورا کوي او د دې شی وعده الله نه وکړي چې طالب نشم در کومه طالب چرس او طالب اپیما او طالب نه هروین او طالب شراب او بلس دا به طالب در کوم د دې وعده نه وکړي نو مال پیسې راګزنه پیدا شي علامه او دو رزق وعده الله کړل سړی پیسې ورکړي د روان شو اصله په زم شاته روان دي مخ د هلال ال دکی چته چا وادو راځي کې وادو کیا غلا وړا وړي هغه کې اصلي نه پازه باندې تو شو ځاګه خو پتا دی کې خلک منډي وایو هغه پزه باندې پرې خو داو لاړ په نور پس دنده کې دیو تر اورسي د شروع کړه وړي دغه شاته سره پسې مراو رسید وته وی چې وې کاته وته هغه وی راکې وی خو نن څه ته خپه ده پس مکه باندې راکړه نور کله په تالی کې راکې ونن څه ته خپه شه ده الله ورکی ارڅنګه چې څنګه تا ځان یو ولار جوړ کړ جو بس درکې دلا څوک د حلال رزق تلاش کوي الله ول په حلالو کې ور کوي او څوک د حرامو تلاش کوي هغه په حرامو کې هغه ور کوي او په دې باندې بازي واقعات الله رب العزت د رزق د مال دولت داغه یو مقرر کړل دومره بدته ملاويږي وسه کار ستاره سکه کتا داغه د پاره د حلال او طلب وکړو دغه پیسې دغه شی ته ملاويږي جو په حلال به ملاو شي او کنا د حرام طلب کار دې پس اختیار کو دغه شی به ملاويږي په حرامو به ملاو شي مثال ذکر کړي وای علی رضی الله تعالی عنہ خلق وای
عبرت دپاره ښه ده. وی یو سړی و جومات سره خوا کې ولاړ و، په دې کې وایي هغه نو هغه خپل اسې هغه له په ورکړو دا ونیسه زه مونځ کوم راوځم. هغه چې لاړ مونځ یې وکړو، دلته کې چې ده کتلې په سټ ته ښکلی غوندې کې پټه پرته ده، هغه پټه یې ترې کولاو کړه، هسې دقسې پرېښو هغه ځای کې او ولاړ. هغه پټه یې هلته کې دوکان کې خرڅه کړه. په دې کې علي رضی الله تعالی چې راووت چې وګوره سړی نشته، آس ولاړ دی، آس ته چې وکته شی پوره نشتي، پټه پورې نشته. را روان شو راته ځه بله بله دا ها نه دا په دې خیال په دې هغه ځینې چې هغه راوته نو په دې زړه کې دا ووي چې دا سړی غریب سړی دی ولاړ دی، دومره خدمت یې وکړو، زه به هغه له یو دینار یا 2 دیناره دا به وله ورکړم. چې راووت سړی نشته، لاړ روان شو چې ته هلته کې مخامخ دکان ته چې ورغې جو هلته کې دغه پټه پرته وه. ویې دا پټه وی دا خو مې اوس واخېسته په دې ساعت، وی دا راکړه ما ده، وی ما په دې په یو 2 دینار باندې هغسې دقې باندې ستا شوه، زه ګټه پکې نه کوم. حقه پیسې هغه له ورکړې. که دغې سړي صبر کړی وی، دقه غلا یې نه وی کړي، جو دقه پیسې ورته میلاوې دي هم حقه میلاوې دي، خو په حلاله به میلاو شوې، خو هغه تادي وکړه، په بله لاره باندې لارې اختیار کړه، نو حقه ورته میلاو شوې خو حرام ورته میلاو شوې. دغسې نو بعضې خلک لګیا دي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، رشوتونه اخلي، او څوک سودونه کوي، او څوک په څه طریقې باندې، او څوک څه طریقې باندې میلاویږي. خو که حلال دی لار دی اختیار کړو حلال، او که حرام لار دی اختیار کړو حرام. نو وغرتکم الحیات الدنیا، دوکه کې اچول یې تاسو له ژوند دنیوي. فالیوم لا لیکي د دینا دا خلق ولا هم یستعتبون، او نه به د دې نه طلب د توبې کولی کېږي، نه به د دې عذر قبلولی کېږي، عذر به یې نه قبلیږي. که دې عذر کوي، عذر پیش کوي، عذر به یې نه قبلیږي. فلله الحمد، دا دپاره حمدونه دي چې رب دې د اسمانونو، رب دې د ځمکې، رب دې د ټول عالم. هغه رب دې هغه پالونکی دی، هغه اسمان ټول عالم د دې ټولو رب دې د دې ټولو پالونکی دی. وله الکبریاء فی السماوات والارض، د الله دپاره لوی د په اسمانونو ځمکه کې. وهو العزیز الحکیم، هغه الله غالب دی حکمت والا. صورت کې یو خدا غټ د مخکې ترغیب پکې قرآن کریم ته، د هغې تذکره پکې هم وه، احوال د قیامت پکې هم ذکر شو. ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې بادشاہ د اسمانونو د ځمکې. و یوم تقوم الساعه، په هغه ورځ باندې چې قیامت به قایم شي. یومئذ یخسر المبطلون، په دغه وخت کې تاوانیان بشي باطل پرس. وترا کل امت جاسیه، او انمت هرې یوې ډلې لره په خپلو زنګونانو باندې پناس. کل امت تدعا الى کتابها، هر یو ډله رابللی کېږي په خپل اعمال نامې ته. الیوم تجزون، نن ورځې بدله درکولی کېږي تاسو له ما کنتم تعملون، هغه څه تاسو کوم عملونه کول. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، دا کتاب دې زمونږ چې بیانوي په تاسو باندې حق، بیانوي په تاسو باندې، ښکاره کوي په تاسو باندې کوم چې شوي دي په حق باندې. انا کنا نستنسخ، یقینا موږ به تعملون، چې تاسو کوم عملونه کول. فالذین آمنوا، نو هغه کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړي. فیدخلهم ربهم، نو داخل بکی دی لرا رب د دې په خپل رحمت کې. ذالک هو الفوز العظیم، دا کامیاب، ذالک هو الفوز المبین، دا کامیابی ښکارا. واما نو آیاتنا
زما چې لوسته کې د پتا سبحانه فاستكبرتم نو تاسو تکبر وکړو وکنتم قوما مجرمین وای تاسو قوم مجرمان وإذا قيل وكل چې ویل کېږي ان وعد الله حق یقینا د الله وعده رښتونی ده والساعة او قیامت لا ریب فیها چې نشته شک پای کې قلتم نو تاسو ما ندري ما الساعة منګه نه پیژنو موږ ته پته نشته سبې قیامت ان ظن الا ظنا منګه ګمان نه کوو مگر ګمان کول وما نحن بمستيقنين نه منګه یقین کون کی وبدالهم سیئات ما عملوا او خکار بشی دی تبت دا غس چې دی کوم عمل کړل وحاق بهم اور اگیر بکی دی لره ما کانوا یستهزئون هغه چې دی په خلکو پورې مذاق مسخره کولې وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا او به ویل شي نن ورځې پرې خو دې موږ تاسو لکه څنګه چې تاسو هیر کړو ملاقات د دې ورځې تاسو وما واکم النار ټکان تاسو جهنم دی مالکم من ناصر نو استاذ لپاره څوک مددگار ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا دی وجنه چې یقینا تاسو نیولې آیاتونه د الله په مذاق وغرتکم الحیات الدنیا او دوکه کیا چولی وای تاسو لره ژوند دنیوي فالیوم لا یخرجون منها نن روزي نه وې استلیکي داخله د جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه بدی عذر قبل ولیکي فلله الحمد خاص د الله لپاره حمدون دی رب السماوات و رب الارض و رب العالمین چې رب د اسمان دی او رب د زمکه دی او رب د ټول عالم وله الكبرياء فی السماوات والارض او د الله لپاره لوی دا کبریایی دا لوی دا پاسمان نو زمکه کې او هو العزیز الحکیم او الله دی غالب حکمت والا الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك من دباس ربنا سلام